بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو کتونکو ته هرکلی. فرست شو د پاکستان فوټسال ټورنمنټ 2020 دا د هغې نه هم د کوالیفاینګ راوند میچ دی. دا زمونږ حلیم کلب باجا او محمد سہیل شوی اډه دوی نه به تپوس کوو ستاسو ورته ګیم دپاره څه سټریټجي ده، چونکې دا فوټسال دی، فوټبال نه. دا ګیم لږ ګران دی، دې کې فاولونه هم ډېرې بره بال. ستاسو دې حکمت عملي څه باره ده؟ زمونږ موجودي کې د حکمت عمله مونږ خو فوټسال ګیمونه کړي هم دي ډېر زیات، صحابه کې هم کړي، نورو ټیمانو کې مې موږ سره علیم نه زما که شورور تاسو ښه پیژنئ، ښه پلیر دی. او بل دا چې فوټسال ګیم باندې پوه هم دي، خو ډېر پکې نوي کسان دي ای پوه نه دي. بس فوټسال خو ډېر ښکلی ګیم دی، ون ټچ سره ګیم پکار دی. او ما خپل ملګرو ته هم دا ایسه ده چې لومبی ون ټچ سره څومره ښکلی فوټسال کې ون ټچ دومره به ګیم کېږي، دا فوټبال نه دی لږ. بالکل. دې نه مخکې هم تاسو ډېر ګیمونه کړي فوټبال. صحابه ته زما په خیال دا فرست ټایم راغلی نه، صحابه ته راغلي دوه درې پیرې نه فوټسال کې. په دې فوټسال کې فرست ټایم زموږ لومبی میچ و. ها ته دې مخکې فوټسال راغلی؟ او جی راغلی او جی. څنګه د صحابه ټورنمنټ ته باندې څنګه لګي؟ یاره صحابه ټورنمنټ خو ډېر کلاسیک دی، ډېر زبردست. خو زما چې یاره فل ګراوند باندې کېږي، فوټبال کېږي لکه فوټسال نه. نو ډېر زبردست، ډېر ښکلی شوب ورکوي، ګراوند هم ښه سیټ دی، نو مزه به کوي لږه. صحیح ده. ها جی. تو دې ټورنمنټ باره کې چونکې دا ته شو د پاکستان ټورنمنټ تاسو ته پته 6 ستمبر هغې په باره کې دا ټورنمنټ موږ سټارټ کړی دی. ها جی ها بالکل. نو په دې کې ستاسو لومبنی میچ دی. ښه جی. لومبنی میچ لږ ګران وي. ها جی بالکل. پریشر هم وي، بل مخالف ټیم در سره ښه دی. ها جی بالکل. نو ستاسو څه سټریټجي ده د میچ دپاره؟ نو سټریټجي خو تاسو ما فرست ټایم کې وي چې زموږ خو دلته لومبی ګیم افتتاحي میچ تاسو خو صحابه ټورنمنټ و ایاز بای دی رازاړو شمس دي سره، بیا زموږ سوالیم څه مسله وه، هغې د وجې میچ کینسل شو. نو بس سټریټجي خو بس دا ده چې فرست گیم دی، نو پته لګي نه ساز خو به ټیک ته ټیم بالکل مونږ کتلی نه، مخالف ټیم را سره په فرست ټایم گیم مونږ ګیمونه ډېر کړي، خو دوی سره مونږ نه دی کړی. نو بس دا ده چې ون ټچ سره گیم وشي نو ښه خبره ده. بیسٹ آف لک. صحیح شو. تھینک یو ویری مچ علیم کلب باجا. سہیل بھائی اول خو تاسو صحابه تبارکلی وایي چونکې تاسو شوي اډي یې کړی، شوي کلي یې شوی اډي ښه ښه شوي اډي. ستاسو څه خیال دی ګیم به څنګه چلي؟ فوټسال ټورنمنټ یې ګران هم دی، کراوډز هم دلته ډېرې، زمونږ مختلف دا میډیا پارټنران هم دي، دې څه ایکسټرا پریشر هم وي. څنګه خو ستاسو کپتان نه کې 13 راولېږلې، ته به څه وایې؟ بس زموږ خو دا لومبی دغه دی او ینګ ټول ینګ ټیم هم دی جونیئر، نو دومره ګیمونه میمونه هم نه دي کړی. خو بس دا کله دغه په فوټسال هغه هم دی میچ ټورنمنټ. فوټسال دې نه مخکې فوټسال کې میچونه کړي دي، دې ټورنمنټ کې نه نور ځایونو کې؟ نورو کې هم بس یو تقریبا دا 4-5 میاشتې وشو چې ګیمونه هم سټارټ کړي ټورنمنټو کې. غټ ټورنمنټ کې غټ ټورنمنټ کا او بالکل جنګېدلی یو. ما خو په خپله د تحصیل رزړه د طرف نه هم گیم کړلی او نورو داسې کالوخان کې هم کړلی، پابینې کې اوس هغه هم کړلی، انټری کړلی او جی مناګي کې هم دا کړلی او کالوخان دی، نو ګیر چاپېره دغه کې انټری شته. څه سټریټجي ده د دې میچ باره کې چونکې دا ستاسو د فرست میچ دی او دا ستاسو کوالیفاینګ راوند دی؟ نو دی خو یو کمیټي ډېره ښکلې کمیټي ده او ډېر ښه دغه سټارټ کړلی ټورنمنټ او بس ګورو به انشاءالله چې خلاف ټیم به څنګه ده. خو لکه داسې چې خلیم دی دغې دا زموږ باندې ډېر مضبوط دي، ګیمونه هم لیدلي او ښه دغه هم کړلی، خلیم دی او ښه پلیر دی یو. نو د دې وجې بس ګورو به زموږ د جونیئر ټیم دی چې څه لبه کړو. بیسٹ آف لک. تھینک یو ویری مچ. بعد 2-3 منټه کې بس گیم سٹارټ کوو انشاءالله، نه بس بیا تاسو سره راځو. تھینک یو ویری مچ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فرسٹ شو د پاکستان فوټسال ټورنمنټ 2020 ان سوابي منګه ته دواړو ټیمونو کلاډیانو ته او دوی سره راغلي مېلمنو ته او زموږ ته څومره هم کراوډز دي هغوی ته هرکلی وایو. زموږ د ټورنمنټ مشر ملک میربشر کاکا، دې سره سره دې ځای کې زموږ ډېر ملګري ناست دي د فوټبال د عمرخیل د فوټبال د ټیم توفیل او نور ملګري. دې سره سره د کمنټري بکس د طرف نه تاسو ټولو ته هرکلی وایو او دې نه بعد به دا میچ راځي په سوشل میډیا په فیسبوک باندې په ثوابي انټرټینمنټ. مونږ هغه کتونکو ته هم هرکلی وایو، ستاسو ډېره مننه کوو، ریلی اپریسیشن کوو ستاسو ته یو ډېر ښه ریسپانس را روان دی. زموږ د کمیټۍ ملګری ایاز چې یو ډېر ښه زبردست سټریټجي، یو ښه گیم او ډېر ښایسته ښایسته میچونه راوستي دي. یس ګیټ سټارټ. باجا ورسز شوی اډا.
First show there. This is a good touch and strong side. Yes, a good defense. Another good try. Shawa versus Baja. Nice try, lekin out of ball. Baja Club in blue, get up and Baja Club in green and white, get up, and Shawa blue and red. Both are strong side. This is a counter attack to the right side. Oh, such a balanced side. Halim Club Baja. This is the senior team for the Baja. Now this is a counter attack. Oh, what an entertainment here on Sawabi. We are very thankful to our media partner, Sawabi Entertainment page. This is the first throw to Baja. This is a serious restriction. Abbas Khan, the match referee, chief executive of the Young Umar Khail Sawabi team. Totally back pass. This is a game in futsal. This is a foul, overflow ball. Both are same side. Very long try, and this is the first corner to Shawa. Adda. This is the first corner for Shawa against Baja. Yes, totally foul. This is the one touch. What a excellent, nice defense from the captain of the Baja. Another good ball to the right out. This is a very bad luck for the Baja. Flicking kay kana? Flicking kay kana? Da shay tikni. Baja, great side, nice defense. Shawa. بخير ولا بس؟ السلام عليكم سنجي. Another good chance. What a touch, excellent touch. Yes, a great defense.
Yes, this is restriction. And neutral judgment from the Abbas Khan. Short touch. One touch and short touch. First Ashwada Pakistan Futsal Tournament 2020. چونکه دا ټورنمنت په 6 ستمبر باندې سٹارټ شوی دی ته دې په وجه باندې مونږه دې ټورنمنت نوم د شوی پاکستان په نوم دی په دې ټورنمنت کې ټوټل 52 ټیمونه دي او هغه دی په 12 پول باندې ډیوایډ کړي دي لومبنه what a try and nice effort from the goalkeeper excellent try هغه په 12 پولونو باندې ډیوایډ شوي دي دا د هغې لومبنی راؤنډ کوالیفاینګ دی نه بس ناک آؤٹ تھرڈ ون انشاءاللہ کوارٹر فائنلز فورتھ سیمی فائنل اینڈ دین فائنل دا د دې ټورنمنټ ټوټل فارمیټ دی another good try excellent effort again from the goalkeeper this is third consecutive try both are the same sides Baja versus Shive Adda. منگا د خپل ملګری د خپل میډیا پارټنر د ثوابي انټرټینمنټ د پیج سی او دیٹ از چیف ایگزیکټیو د وقار خان ډیره مننه کوو هغه موږ سره جبه کړله چې موږ به تاسو له راځو دې سره سره زموږ اویس هغه په ثوابي فوټبال کلب په پیج باندې دا چلیږي او هغې سره سره یو بل هم زموږ دی دې سره سره زه د آر جې ولی بھائی ډېره مننه کوم څوک چې د اف ام 94 دربر شاه منصور د ثوابۍ another good try the RJ ولی بھائی څوک چې د اف ام 94 دلبر هغه موږ سره دي هغه زمونږ پورا ډیټیل په خپل خبرونو کې چلی دا هغه ډیره مننه کوو او هغه سره سره ان شاء الله اوس ورځ بعد د ټورنمنت پورا ډیټیل سره د تصویرونو په نیوز کې راځي بیا وزه اناونس کوم چې به کله راځي دا د دې ټورنمنت دغه سټریټجي ده ان شاء الله او دا به خونه ښه ټورنمنت او د دې ټولو کې د دې ټورنمنت چې دا څومره ښه په طریقه او په ډسپلین باندې چلیږي دې کې د ارګنایزینګ کمیټه ډېر زیات لاس دی هغې کې ملک میر بشر کاکا ډېر خپله ذاتي انټرسټډ دی ما ته روزانه وایي چې څه داسې وي زه تابعدار یم زه ناست هم یم نو دا ټورنمنټ به انشاءالله ډېر ښه چلو کوم چې زموږ د ارګنایزینګ کمیټه ملګري دی یقینا چې هغوی ډېر زیات محنت کړی دی جانمن افضال ایاز عمر سعد او نور هم دې سره ملګري دي another good try I think this is the strong and big game in the first round both are the excellent sides yes another restriction Abbas such an outstanding player referee for this match موږ سره زموږ ملګری او زموږ مشر نعیم لالا هم ناست دی تاسو سره به اوس مخاطب کیږي totally wrong pass this is counter attack and very long try what a ball excellent ball and nice defense what a touch nice effort from the goalkeeper captain of the team
Nice defense from the goalkeeper. Almost this is the vice captain of the team for Shawa Adda. That is the first corner to Halim Club Baja. Second consecutive corner again. This is good chance for the goal score. What a control. Excellent and balanced side, the Baja. वकास बादशाह साहब له مبارکي ورکو په خپل تصویر باندې هم لیکي کنګریچولیشن او کمنټس This is the throw to Shiva Kale. Now we are goes to the Sanjay Manjrekar, Mr. Nimnala, for further more commentary. शुक्रिया फराज अली खान। नाज़रीन खेल का पहला हाफ इस वक्त जारी है। बहुत ही दिलचस्प मैच सुवा और बाजा के फुटबॉल टीमों के दरमियान सवाबी सिटी फुटबॉल ग्राउंड पर जारी है। कल नाज़रीन जो मैच हुआ था उसमें सनसनीखेज मुकाबले के बाद बेबी की टीम ने आसिफ की टीम को पलन शूट की बुनियाद पर हरा कर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई किया है। और आज देखना है कि कौन सी टीम आज इस मैच में कामयाबी हासिल करते हैं। कल जो मैच हुआ था वो मुकर्रर वक्त पर बराबर हुआ था एक गोल से। और आज देखना है कि बाजा जो बहुत ही मंजे हुए तजुर्बाकार खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम है, देखना है कि आज के मैच में कामयाबी हासिल करते हैं उसको शिकस्त होती है। आज इस मैच को सफल कर रहे हैं अंपायर अब्बास अली खान। आज इस मैच को सुफराज कर रहे हैं अंपायर अब्बास अली खान, जिसका ताल्लुक प्रॉपर सवाबी सिटी से जो इस मैच को सुफराज कर रहे हैं। लाइन मैंने के पर अंजाम दे रहे हैं उमर और सद अली खान। चामों का लेकिन गेंद बाहर गई। खूबसूरत ट्राई की थी राइट साइड से आउटसाइड राइट ने, लेकिन बदकिस्मती की गेंद बाहर गई। नाज़रीन मुकाबला अभी तक बगैर किसी गोल के बराबर है। सवाबी बाजा 0 शवा करे 0। शवा की टीम जो ग्रीन रंग और जिस पर सफ़ेद पट्टियाँ मौजूद है शर्टों में मलबूस है। दूसरी जानिब शवा की टीम बाजा की टीम जो है ग्रीन रंग की शर्ट और सफ़ेद पट्टी में मलबूस टीम, जबकि शवा की टीम जो है वह गहरे ब्लू रंग की शर्ट और रंग बिरंगे कलर मलबूस है। मुकाबला नाज़रीन अभी तक बगैर किसी गोल के बराबर है। ख़ासा खुशगवार मौसम, लेकिन अभी तक मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर है। बाजा 0 शवा 0। खूबसूरत पास अच्छा करने किया है। दो खिलाड़ियों को बीट करने के बाद पेनल्टी बॉक्स एरिया के अंदर आने की कोशिश, लेकिन गेंद बाहर गई है। अंपायर अब्बास अली खान गेंद बैक लाइन क्रॉस कर चुकी है। लॉन्ग किक मिला है गोलकीपर का थ्रू पास। गेंद आउटसाइड राइट के पास है। खुद गेंद को लेकर आगे बढ़े। सेंटर लाइन क्रॉस करने के बाद थ्रू पास सेंटर पॉइंट की जानिब, लेकिन उम्दा डिफेंस फुल बैक का सेंटर आपका उसका बढ़ता हुआ पास, लेकिन वहाँ कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं तो गेंद बैक लाइन क्रॉस कर गई। अभी तक नाज़रीन मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर है। बाजा 0 शवा 0। तमाशाइयों की खासी कम तादाद वक्त ग्राउंड में मौजूद है। तकरीबन 200-300 के तमाशाई जो है ग्राउंड में आ चुके हैं जो इस मैच को देख रहे हैं। दोस्तों इस वक्त VIP स्टेज में हमारे इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइज़र मलक मीर बशर साहब मौजूद हैं, जो अपने वक्त के नहायत ही बासरेस खिलाड़ी रह चुके हैं। कई मरतबा उसने सवाबी के लिए कई टूर्नामेंट जीतने में अहम किरदार अदा किया है। और आज यहाँ पर VIP स्टेज में मौजूद है उनके हमरा तुफैल खान मंजूर अली खान जो सवाबी के स्टार प्लेयर है वह भी मौजूद हैं। गेंद बाहर गई। फ्री किक गेंद साइड लाइन की तरफ आ रही है। गेंद बाहर गई अंपायर की वेसल के। ये अंपायर साद अली खान जिसका ताल्लुक सवाबी से है, लाइन मैंने के पर अंजाम दे रहे हैं। रिजर्व अंपायर है अब्बास अली खान इस मैच को सुफराज करें। शुहदाए पाकिस्तान फुटसाल टूर्नामेंट 2020 के सिलसिले में आज का यह हम मैच बाजा और शवा के फुटबॉल टीमों के दरमियान जारी। खिलाड़ियों के दरमियान कशमकश। बैक पास दिया है
थ्रू पास देने की कोशिश लेकिन गेंद बाहर गई। अंपायर की विसल के से पहले फाउल हुआ था। नाज़रीन मुकाबला अभी तक बगैर किसी गोल के बराबर सामने स्क्रीन पर अयाज अली खान जो है इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर कमेटी में शामिल है आ चुके हैं। अंपायर की विसल के एक मरतबा फिर फ्री किक बाजा के हक में मुकाबला नाज़रीन अभी तक बगैर किसी गोल के बराबर है। आज खासा खुशगवार मौसम फुटबॉल खेल के लिए अंपायर की विसल के फ्री किक बाजा के हक में। बाजा 0 शिवा 0। इस वक्त हमारे कमेटी वक्त के सामने बाजा टीम के कोच जो है खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं कि उनके उम्दा अपना रवायती खेल पेश करने में बाजा की टीम नाकाम रही। शिवा के खिलाफ अभी तक नाज़रीन मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर। गेंद साइड लाइन से बाहर चली गई। अंपायर की विसल की फ्री किक बाजा के हक में लेफ्ट साइड से। इस वक्त खेल जो है लेफ्ट साइड पर हो रहा है। अच्छा पास लेकिन वहाँ कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था। गोलकीपर फुल बैक का उम्दा क्लियरेंस। एक मरतबा फिर गेंद टच लाइन क्रॉस कर चुकी है। छोटा सा पास लेकिन अंपायर की विसल के गलत तरीके से टैकल किया हुआ था जिसकी वजह से फ्री किक शिवा के हक में। मुकाबला नाज़रीन अभी तक बगैर किसी गोल के बराबर है। मैच पर वातफ सिर्फ आपकी खिदमत में न्यू ब्रदर मोबाइल वालों की जानिब से पेश किया जाए। अच्छा मौका शिवा के लिए लेकिन आखिर पर गेंद को कंट्रोल न कर सके और गेंद बैक लाइन क्रॉस कर गई। अंपायर की विसल के कार्नर है तो राइट साइड से कार्नर मिला है शिवा की टीम को। शिवा की टीम आज उम्दा खेल पेश कर रही है बाजा की मजबूत टीम के खिलाफ। एक वक्त ऐसा था कि बाजा और दूबियान की टीमें फुटबॉल पर राज किया करते थे लेकिन आज बाजा की टीम जो है बिल्कुल बेबस नज़र आ रही है शिवा के टीम के खिलाफ। अपना रवायती खेल पेश करने में नाकाम रही। मुकाबला नाज़रीन अभी तक बगैर किसी गोल के बराबर। इस वक्त हमारे ग्राउंड में स्वाबी सिटी से फुटबॉल से ताल्लुक़ रखने मुख्तलिफ प्लेयर इस सामने गेट पर हमारे मलिक आतिफ जो मंजे हुए प्लेयर सेंटर हाफ पोजीशन पर अमूमन उमर खील की जान से फुटबॉल खेलते हुआ भी मौजूद हैं। बढ़ता हुआ पास लेकिन वहाँ कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था। गेंद बैक लाइन क्रॉस कर गई। खतरा टल गया बाजा के लिए। मुकाबला नाज़रीन अभी तक बगैर किसी गोल के बराबर है। बाजा 0 शिवा 0। खेल का पहला इस वक्त हो रहा है। आज खासा खुशगवार मौसम स्वाबी सिटी में पहले शुहदाए फुटसाल टूर्नामेंट 2020 का यह अहम मैच बाजा और शिवा के दरमियान स्वाबी सिटी फुटबॉल ग्राउंड पर जारी हैंड बॉल हुआ था जिसकी वजह से फ्री किक बाजा के हक में। बाजा 0 शिवा 0। हमारे इस मैच के रिकॉर्डिंग इंजीनियर वकार खान जो यहाँ पर मौजूद है हम उनके बेहद मशहूर है जो यहाँ पर तशरीफ़ात इस टूर्नामेंट के रिकॉर्डिंग करवाते हैं। इस वक्त खेल जो है बाजा के हाथ में हो रहा है। बाजा के सेंटर हाफ के पास गेंद खुद गेंद को लेकर आगे बढ़े लेकिन सही तरीके से पास नहीं दे सके। एक मरतबा फिर गेंद उनके पास आई थी लेकिन गेंद साइड लाइन क्रॉस कर गई। खतरा टल गया शिवा के लिए। शिवा की जो बहुत ही नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम है लेकिन आज उम्दा खेल पेश कर रही बाजा के खिलाफ। बाजा की टीम जो बहुत ही मायनाज खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम है। कल यहाँ पर जो मैच हुआ था उसमें नहायत ही दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद बेबी की टीम ने आसिफ की मजबूत टीम को पेनल्टी शूट की बुनियाद पर हराकर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई किया है। मुकर्रर वक्त पर मैच 1 गोल से बराबर हुआ था जिसका फैसला पेनल्टी शूट की बुनियाद पर हुआ जिसके नतीजे में बेबी की टीम ने कामयाबी हासिल की और अच्छा मौका लेकिन गेंद गोल पोस्ट से बाहर। खूबसूरत ट्राई की थी आउटसाइड राइट ने लेकिन गेंद गोल पोस्ट से ऊपर गई। खतरा टल गया शिवा के लिए। बहुत भरपूर हमले कर रहे हैं शिवा बाजा की टीम लेकिन गोल स्कोर करने में नाकाम रही। गेंद बाहर गई। खूबसूरत किक लेकिन बहुत ही बेमकसद किक और गेंद बैक लाइन से बाहर। तमाशियों का खासा जोश और रोज वक्त तकरीबन 200 के लगभग तमाशे ग्राउंड में आ चुके हैं जो इस मैच को देखने से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। बहुत ही दिलचस्प मैच दोनों टीमों के माबैन जारी। नाज़रीन खेल का पहला हाफ जारी है। आज इस मैच को सुपरवाइज कर रहे हैं इस टूर्नामेंट के लिए अब्बास अली खान जो स्वाबी उमर खेल टीम के मुमताज़ प्लेयर रह चुके हैं। वह इस टूर्नामेंट के लिए बहैसियत अंपायर मुकर्रर कर दिए गए हैं। उनके साथ नाइलमेनी की प्राइज अंजाम दे रहे हैं उमर और साद अली खान।
ये सामने स्क्रीन पर अयाज अली खान जो इस टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर कमेटी के अहम रुकन है। अमूमन यहाँ पर सेटिंग करवाते हैं शाम के वक्त अंपायर की विसल के इसके साथ ही नाज़रीन खेल का पहला हाफ खत्म हो चुका है। पहले हाफ के इख्तिताम पर नाज़रीन मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर जो ही दूसरा हाफ शुरू हो जाएगा। हम आपकी खिदमत में दोबारा जुड़ेंगे। उस वक्त तक के लिए आपसे इजाज़त लेते हुए वापस कुछ देर के लिए स्टूडियो ले चलते हैं। रानी मुखर्जी पक याद है कने यार तो पके सब वेलो वाले बाबा जी दा वेलो वाला माते बस द पके राज पूरा खबर इबरे दा किमे मत करेगा इबरे मत करेगा दिखने मत रावलेगा रावलेगा दि तत्तार रावलेगा मखता किमे मत रاشا او مين اوي دي وي راوलेगा जरा वही देखा लग गया दीदी सबे सोए पके dar कब ले भाई तो हां सब पके आइडिया उसमें बस होगी वाई अपनी ना होती है बस Welcome back in the second half. This is the 9th consecutive game between two team Halim Club Baja versus Shaba Adda Club FC. Both are the strongest side. Today, again a match referee, the very good and neutral judgment from Abbas Khan. Singer? Goal है फराने? देखो goal नहीं शोएगा ना? دلش دشان لا ادري معمولي بس چلاونه ودري قوه بس رو خبي خش له عايز بابا خان This is the second half. Both are still 0-0 in first half. Excellent try, outstanding goal by the captain of the Baja, Halim. What a stunner try into the game. Full beat it to the goalkeeper. Now that is the first goal for Baja. Very, very big congratulations. Looking very strong side. What a touch. Nice defense again. Another restriction, another flow. We are very thankful of the media partner. Good control. This is another good try. This is the outstanding organizing committee in first time in Sawabi.
What a control. Both are the strong sides. Nice defense, good defense. This is a handball restriction. Clear judgment from Abbas Khan and very neutral judgment. A very long ball. Nice control. Again Baja Halim. This is the first corner in second half to the Baja Club. Baja 1, Shawa 0. موږ د ثوابي انټرټینمنټ پیج ته ملګري د مسټر وقار خان ډېره مننه کوو. د یې موږ سره په دې ټورنمنټ کې ښه کوآپریشن کوي. دا زموږ د دې ټورنمنټ تقریبا 9 میچ دی. काउंटर अटैक वो खतरनाक मूड लेकिन कंट्रोल नहीं किया. زمنګ ملګری زیشان نن زمونږ کیمرا اپریټ کوي. موږ ته ډېره مننه کوو. This is clearly penalty shoot. Another good chance for the goal score. This is almost a very easy chance. Only goalkeeper and only player from 7 meter. Yes, get ready. This is second goal. Very congratulations to the Baja. Baja 2, Shawa 0. Match का दूसरा ऑफ जारी. मंगा द सवाबी एंटरटेनमेंट पेज نور د ملګرو د ټولو ملګرو د سره سره زموږ چې په دې ګراوند کې څومره تماشایان دي تاسو دې وخت باندې ګورئ په سکرین باندې. دا زموږ ته د ګراوند حکمت عملي ده. یو ښه ټورنمنټ دواړه ټیمونه یو شان دي. تقریبا دواړه ټیمونه یو شان دي. خو بس win or loss are the part of the game. په گیم کې چې انسان څنګه جیت ته خوشحالېږي همدغه شان دی. موږ له دا هم پکار چې موږ د سپورټس مین سپیرټ مظاهره وکړو او هار هم برداشت کړو. دا هم د گیم حصه ده. अब کله ته ګټې کله به بایلې. باجا ټیم د ترو ملاو شوه. د شوې اډې یو ښه ډیفنس خو انفارچونیټلی چې نن دوی ټربل شوي دي. دا فاول دا بره بال د سر نه بره بال یې آلموسټ د روز خو د سینې نه بره بال دی په فوټسال کې. خو چې سر نه بر نه کلیر فاول دی بیا. فوټسال په ټیم کې یو سایډ وو کھلاڑیان دی گول کیپر سره وو. د گول کیپر نه بغیر شپږ لیمیټډ ګراوند دی. بل تدې کې چې کومه تھرو ملا چې هغه ون ټچ تھرو وي او هغه به ته شاټ کې
یو ډېره ښه حکمت عملي ډېر ښه ډیفینس د ګولکیپر طرف نه یو ښه ډیفینس بیا وشو د شوي طرف نه باجا والا فارورډ په ډېر زیات تیز دی داسې د هغې ډیفینس هم ډېر تیز دی یو بل اخیسته ټرای لیکن بره که ته چېرې په ګول باندې ټرای کړې نو که اوچت هم وي یا بال نه بیا فاول نه دی او که ګولکیپر هم هر څنګه بال و نه فاول نه دی حلیم د باجار ټیم کیپټن چې ډېر ښه زبردست هلک ډېر بول ټیم دی ډېر ښایسته سټرانګ ټیم راولي بیا فاول چې کوم بره بال یې هغه فاول دی ګولکیپر نه بغیر او که چېرې پلیر په ګول باندې ډایرکټ ټرای وکړي یعنې پول باندې ډایرکټ ګول دپاره بیا فاول نه دی خو بل ملګري له پاس ورکړي نو بیا فاول دی سر نه بره بال یو ډېره ښایسته ټرای ګولکیپر ښه انداز سره بال منې کو کارنر ملاو شو د باجا ټیم ته الریډي د باجا 2 ګوله دي او د شوي اډې 0 ډېر ریلیکس او ډېر ډیلایټفul ګیم کوي باجا والا دې بوجه باندې 2 ګول وکړل الان کې دا بل ټیم هم ښه سټرانګ ټیم دی ښه مضبوط ټیم دی ښکلی ډیفینس او کاونټر اټیک شوی والا او خطرناک هم کېدی شي واټه بال یو ډېر ښه ډیفینس امیر صاحب مضبوطه باډي ښکلی ګیم شوی کلي والا انتهایي شوی اډې والا انتهایي ګیم کوي خو سدي ټارچر دی پریشر دی منګه د ثوابي انټرټینمنټ د پیج اونر او سی او د وقار خان ډېره مننه کوو هغه دلته کې موږ له راځي ریګولر او دا بیا چلیږي په سوشل میډیا په فیسبوک باندې صحیح تاسو مونږ نه کوو نه زه زما نو څه ډول شوی ډاکټر الله نه ما دغه بولای کو غره ما دومره ښه زه راځي په ټیم ښه صحیح ده واه راځه کله کله لازم سره صاحب بلدی کوم او ما هو خپل قسم کړل مې ځل نه کوم یو شوق لکم ته طالب کوي ما ته ویری دي راځه دا فوټسال په دې کې خامخا کلاړیان ګرم وي دې په وجه باندې لږ ریزلینګ کېږي دا سیریس نه مانیټر کېږي ځکه چې ججمنټ ولاړ وي او عباس خلور په ججمنټ هم کوي بس یو ښه ټورنمنټ یقینا دا زموږ د بیبي کلب ملګرو د افضل جانمن او ایاز سعد اکرام عمر او نور ملګري بس ورکا غنو
4 دسمبر باندې کې نیو لري کنه इंडिपेंडेंट डे तक 4 दिसंबर باندې کنه ته ته پدې نشته ګورې سو ما ته دوی کې رس کړې تللو ته ته پدې نشته سو موبایل باندې ډیټا بند کړي بده دی ونی کړو دې ورو موبایل باندې ډیټا بند کړي ونی بده شيخه 4 دسمبر باندې دی چې ډیر راسته او بیا یقیناً ډېر زبردست میچ دی لیکن ډېر زبردست گیم کو الن کې باجا 2 کړي دي او شبا 0 یقیناً علیم د ډېر زبردست پلیر دی بال ور سره لاس کې دی باجا اف سی یو ډېر لوبغاړی ښکلی پلیر دی یقیناً دا چې وکړو وی کو ګول لیکن میچ شو ډېر زبردست یو شاټ یې وخو لیکن ګول میچ شو علیم سره بال یقیناً چې یو ډېر زبردست پلیر دی د اف سی باجا اور مخالف ټیم چې کوم شوی ده هغې 0 باجا 2 کړي دي او تماشان ډېر به انتها دي ځکه چې میچ ډېر یو زبردست میچ روان دی ډېر ښکلی او ډېر خوندور میچ دی د اوسني ججمنټ چې کوم کوي عباس یقینا چې د ینګ عمر خیل یو ډېر زبردست پلیر دی او د کمیټه لکه آیا چې د کوم ډېر زبردست یو ټورنمنټ یې جوړ کړی دی حقیقت خبره ده چې ډېر تماشیان ته مزه لري داسې ټورنمنټ ماړو چېرته لیدلی نه دی لین کې چې څومره سپورټ دی د دې څومره گیم دی څومره زبردست یو اخلاقي هم ډېر ښه دی ډېر زبردست اخلاقي هم دي او دویمه خبره ده چې په یو طرف باندې سعد ولاړ دی لاینمین په بل طرف ته عمر زیب ډېر د جانمند کلب ډېر ښکلي لوبغاړي دي شوی پلیران ډېر زبردست زور کوي لیکن سکور یې پې کړی دی خو لیکن ډېر دغه دی چې موږ سکور وکړو باجا والا سره بال یې ورکړو لیکن بال یې ویشتو فاول شو دې ټورنمنټ منیجر ایاز افضل دی چې یقینا دواړه رونه دي او ډېر زبردست ټورنمنټ یې جوړ کړی دی Avesa. بس ته ومه نه وینم دا څه ګوتی دا باجا هغه والډي دوه سکور کړی دي څنګه نه ګړي ما ته پته نه چې څه کړی شي کړی دي چې کوم راغلی دی ګاډي خپل یم لکان دي خپل ګیم کوي هم مقابله یو ډیر خلبه کوي عجایب شي د طرف نه جنګ جو سکور شوی دی د شوی کلی چې کوم پلیران دي یقینا جونیئر هلکان دي خو ډېر یو زبردست گیم دی ډېر زبردست سکیل هم دي الان کې په دې عمر کې چې دا کم پلیران دي کم گیم کې یقینا دی چې دوی به ډېره مخکې ترقي وکړي او مخکې به هم رواني صرف سکور کړی دی باجا 2 کړي دي یقینا ټیم پې لږ زورور دی خو ډېر زبردست گیم کوم شوی والا لکه دا چې کوم سینیر دی حقیقت دی د دې ډېر زبردست ټچ دی
ډېر زبردست گیم کوي اف سی باجا والا، لیکن چې 2 سکور یې پې کړي دي خو خپل همت نه بیلي. صحیح صحیح خبرې وکړو. Pasa para Ayun da baja de. حلیم کار نه راوړي گیم ته وته خو لري دا مایک بند کا عباس سے ډېره ښه فیصله څوک چې فاول کوي अब ګراوند نه بار کیږي. امیر سے به د ګراوند نه بار کو د دواړو ټیمونو ډېره ښایسته حکمت عملي ښایسته ګیم. دواړه بالکل یو شان دي ټیمونه، خو انفارچونیټلی دا ډېر د شوي د ډې دپاره ډېر بیډ لک دی چې هغې باندې 2 ګوله شوي دي. حالانکه ښه تیز ګیم کوي. څوک چې موږ دې وخت کې په دې پیج باندې ګوري، موږ د هغوی ټوله مننه کوو، شکریه ادا کوو ورسره ستاسو ښه کمنټس، ستاسو لایک او د دې شیرینګ به هایلی اپریشیټډ وي. دا د ثوابي انټرټینمنټ ملګری وقار چې یو ډېر ینګسټر او ماشوم هلک دی. د ډېر زیات محنت کړی دی دې وجې نه ځای لږ شاته ځای ده یو بل فری کیک، یو ښه موقع د ګول سکور، 3م ګول باجا دپاره. اکټیو ډیفینس، ښه ډیفینس وکړو د شوي هلکانو، ډېر ښه گیم کوي. خو انفارچونیټلی چې بس د ایدن بیډ لک دی. فرسٹ شو د پاکستان ټورنمنټ موږ به تاسو سره دا هم ایکسپلین کوو چې دا ټورنمنټ موږ ځکه د فرسٹ شو د پاکستان په نوم باندې شروع کړی دی چې دا زموږ یو تاریخ دی، او تاریخ دا دی چې کله په ستمبر 1965 کې په پاکستان باندې اټیک وشو. دا اټیک 1947 کې کله چې پاکستان آزاد شو نو دا هندوانو باندې بالکل نه ځایده. نو ټایم تېرېده په 1965 25 ستمبر سهار تقریبا 3:30 بجې حمله وکړه. خو زموږ د پاکستان ډیفینس فورس دوی له ډېر ښه جواب ورکړ، انډیایي خو وشړل، خو په هغې کې زموږ ډېر پاکستانیان شهید شو. په لاهور کې په واګا بارډر باندې یې حمله کړې وه. عباس یو ډېر ښه میچ ریفري. ښه نو هغه 1965 باندې چې کوم حمله شوې وه په هغې کې دوی انډیا له ښه زبردست جواب ورکړو، ډېرې پکې ټوکلې کړي او زموږ پکې هم د پاکستان مسلمانان فوجیان شهیدان شوي. د هغه شهادت د 1965 نه واله تر اوسه پورې دا ورځ موږ مانځو. افیشلی دا چټي وي په هغه ورځ باندې، چونکې دا ستمبر کې دا ټورنمنټ او نو په 6 باندې موږ سټارټ کړی و. د هغې د وجې نه دې ټورنمنټ موږ نوم ایښودلی شهدای پاکستان. شهدای پاکستان په نوم باندې په سوابۍ کې په لومبي ځل باندې ټورنمنټ ارګنایز شوی دی. تو شهدای پاکستان په نوم باندې دا ټورنمنټ ارګنایز شو او ډېره مهرباني، ډېر کنګریچولیشن ټو دی
باجا کلب ټیم ته باجا شوی اډیلا په 2-0 باندې شکست ورکړو. انشاءالله دې نه بس په بیا سبا ستاسو مخ بیا راځو. ستاسو د ښه کمنټس او د ښه شیرینګ به موږ توقع کوو. ستاسو د ټولو کتونکو او اورېدونکو ډېره مننه، ډېره شکریه. زه په خپله ایز فرهاد علي خان سینیر کومنټیټر ثوابي او د ټول ارګنایزنګ کمیټې ملګري د ملک میر بشر کاکا په سکرین باندې به تاسو ته افضل به ښکاري او داسې نور ملګري. موږ د ټولو ډېره مننه کوو، ډېره شکریه ادا کوو.